الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال علي عليه ألاف تحية والثناء كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد طولنا اول شرکائے نماز عید قربان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ډیر اختصار سره 55 منټ نه زیات 2 منټو نه زیات ټایم نه خلوم ټولو نه اول شهدای قوم ایصال ثواب د پاره د موټولو علماو مرحومینو ایصال ثواب د پاره شیخ رجب علی آغا شیخ علی مداد آغا قائد شهید شهید عرفانی آغا او بشیر آغا څوره علماو خدمتونه کړي دي دغه خاورې باندې څوره شهداو قربانۍ ورکړي دي او څوره د خقال مؤمنانو خپل خپلوان مرحوم شوي دي ټولو ایصال ثواب د پاره سورة المبارکة الفاتحه مومنین کرام مولا علی مرتضی مبارک کلام دے مولا یی څهارای و اغوریز څه انسان ورکه ګناه ونه کی اغوریز اغ انسان د پر عید ورز دے پروردگار عالم نن دغه عظیم اوریزا ټوله امت مسلمه د پاره مؤمنینو د پاره او تاسو ټولو شرکای نماز عید الاضحی د پاره مبارک وګرځولې کا دوستانو عظیم عبادت حج سنن دنیا کنج نه حجیان مکه سرزمین باندې رجامدی د حضرت ابراهیم علیه الاف تحیت و ثنا عظیم سنت باندې عمل کولې د پاره اگر رجام شوی دی زړه اختصار سره د حج یو پیغام څه هغه ټولو نه اولین پیغام دی هغه څه شی دی هغه توحید دی توحید پرستی دی حج ټولو نه اولین پیغام دا دی څه مشرکینو نه د براءت اعلان دی دویم پیغام د حج هغه قربانه څه حضرت ابراهیم علیه الاف تحیت و ثنا هغه خپل زوی کله قربانولو دوستانو دینه مخ کې څه هغه خپل زوی حضرت اسماعیل علیه الاف تحیت و ثنا مبارک غاړې باندې هغه چکو کېږدی هغه نه مخ کې حضرت ابراهیم علیه السلام خدای لیاره کې خپل اولاد سره کومه مینه و هغه نه مخ کې قربان کړي وه نن ورځې که موږ قربانۍ کوو په کاردارې څه صرف اور صرف دا نوی څه یرا غوښه تقسیم شي دا خپله یو عظیم عبادت دی بلکې کله پسه علالیږي هغه نه مخکې یو انسان دا وایي چې یره ما کوم دولت و مال و متاع سره مینه دی زه ټولو نه اول خدای لرې کې اندا قربانوم نو د قربانۍ هغه عظیم هدف کوم دی هغه به څه شي هغه به محقق شي بل یو پیغام هغه دوستانو د مساوات او د برابری دی تاسو کسوئ څه امت مسلمه نن ورځې باندې که حج کې رجامه شوي دي چاهے هغه چوک ویلې نه دی هغه د کوم ملک وزیر اعظم او بادشاه ویلې نه دی هغه ټول یې ولې باس کې تاسو کسوئ دا د حج یو پیغام دی ټول امت مسلمه ته څه ای امت مسلمه خدای برگاه کې هر یو مؤمن هر یو مسلمان خدای ته څه شی دی برابر دی خدای سره ظاهری کوم عہده دی هغه معنا نه لري خدای سره هر یو انسان هغه قدرمند دی هغه متقی او پرهیزگار دی پروردگار عالم دغه عظیم حج عبادت او بیا دغه قربانۍ څه هر ځمکې باندې کیږي متهم هغه عظیم سنت باندې تللی توفیق عنایت کا دوستانو ډیر اختصار سره مسائل ډیر دي ایک ور میں خود پہرستوار ذکر وکم الحمدللہ کفی حدا پر قوم مشکلات نہ ہوا تو خود بداویم صدا قوم مشکلات نہ وتل کوم دی دغ کې د دغ قوم ټولو نه غټه حصہ ده کومه نه منا دغ قوم مرکز ته غوږ ونیولو انجمن ته غوږ ونیولو انجمن سره مرکز سره هغه روان شولو دا دغه انسجام برکات دی دا دغه وحدت برکات دی دا دغه
غویگ چولې برکات دی چې ټول قوم یوه طرف ته غویگ نیولی دی مغه سره روان دي والحمدلله هغه مشکلات څه ډېر څه کیدای شي د خنو نظیر کې وای ډېر مصیبتونه راتلونی وای خو د قوم خپلې دورندیشۍ وجې نه هغه مصیبتونه څه شی کو الحمدلله هغه نه ووتلو مخته کوم مزال روان دی هغه به هم اندیشان سره مزال به کیږي چې ټول قوم یوه ځای ته غویږ ونیسو انشاءالله په مدد سره د الله رب العزت مو به دغو مشکلاتونه ډېر زر وځو لکه کفي حده پرې مو مشکلات کام شوي دي روډ ته سترګې وغړوو تقریبا روډ کې مو سفر کوم دی مخکې کوم مشکلات وو هغه په نسبت کفي حده پرې ایمو مشکل حل شوی دی خو بیا هم موته دا مطلوب نه دی بلکې حکومت سره لګیا یو څه ډېر زر هغوی کوم ډپلایمنټ کوونی دی کوم چیک پوسټونه یې جوړ کو څه لږ پاتې دي اپر کورم کې کوزه کورم کې کفي حده پرې تکمیل شوي دي مو حکومت نه مطالبه کوو چې څومره زر کیدای شي ډپلایمنټ وشي چې دا روډ کوم دی ټولو دپاره کورمیوالو دپاره معمول مطابق خلاص وي زه به بیا عید ورځه دی زه لکه څنګه مو سیکرټري صاحب حاجي صاحب څنګه حج ته لاړ دی پروردګار اعلان هغه سفر بې خطره وګرځولی کا لکه څنګه حاجي صاحب یو پیغام ورکړی و زه به بیا دا پیغام ورته دوهرا کوم خپلو اهل سنت وړونو ته چې لکه څنګه حاجي صاحب ویلي و چې یاره موږ لیارې ټولو اهل سنت وړونو دپاره خلاصې دي لکه څنګه اوس هم د عید نه 2-3 ورځې مخکې یعنی د مو څوره علاقې دي هغه کې اهل سنت کوم تردد و کوم تاګ راتاګ و هېڅ قسم ته ممانعات ورته نه و مو حکومت ته ویلي دي چې دا خلک په کار د تنګېږي نه روډونه په کار ټولو دپاره څه شی شي خلاص شي دوستانو دې نه علاوه بله مسله کومه دی چې زه فهرستوار ذکر کوم هغه د منشیاتو دی چې منشیاتو کوم طوفان کورمې روان دی چې دا مو نسل خربوي دا مو جوانان خربوي زه اپیل کوم اول ټولو مؤمنانو نه چې خدای دپاره دا سوچ ما کوه چې کلی کې یو انسان هغه د منشیاتو سمګلر دی ته دا سوچ ما کوه چې نن د بچای محفوظ دی نه کله کلی کې یو سمګلر موجود دی بچای د محفوظ نه دی وکسا قومي سطح باندې ورته راټول شه که نه وي نشاندهي وکړه مو ته انعامې راکړه حکومت ته انعامې ورکړه چې دغه شر نه خدای مو قوم څه شی کي وساتي او زه به هم حکومت نه لکه څنګه مو اپیل کړی دی ډي پي او نوی راغلی دی دې نه مو اپیل کړی دی چې نور مسایل یې کور مې ډېر دي خو ته مهرباني وکړه منشیات فوکس کا ټولو نه زیات کار منشیاتو باندې وکړه زه نن دغه سټیج نه هم ډي پي او څوره دي مو دغه ځای کې سیکیورټي فورسز دي زه دا درخواست کوم چې دا منشیات چې ملک دپاره هم لعنت دی دغې خاورې دپاره لعنت دی چې څوره سمګلران دي هېچا باندې رحم ونه کړي سزا ورکړه او داسې سزا ورکړه چې هغه عبرت جوړ شي هر اخ کس ته چې هغه مزغو کې د منشیاتو څه شی وي سوچ وي د منشیاتو فکر وي او دغه لعنت نه ځان دپاره حرام رزق ګټي بل عرض زدا وکم چې الحمدلله ایمو بازار کفي حده پرې بهتر شوی دی قیمتونه لاندې رغلی دي کفي حده پرې خو بیا یا کچېرې لږ زږ فارق دی زه اپیل کوم ټولو نه چې انشاءالله معمول مطابق قیمتونه راشي زه د مشکلات حل شي خصوصا د ګاډو کومې کرایې دي لکه څوره شکایت راځي لکه څنګه 500-600 روپے لیټر وو هغه کې کومې کرایې وي هغه د غالبا 2 ساعت چلیږي څه ځنه ځای کې کامې شوي دي 50-100 روپے خو زه ډرایورانو نه دا اپیل کوم چې کسا خدای دپاره د قوم باندې یو شتاره هم وکړه کومې کرایې مناسب دي حلال کوم هغه دی هغه ځان دپاره وګټه رزق وګټه خو چې کوم قیمته دی په کار دارې څه ټول اصناف د بازار والا زه یې ونه ما نه خلم بلکې ټولو ته یم چې که چیرې ایچا قیمتونه وچاتي هغه قوم باندې رحم وکړي قیمتونه لاندې راولي دوستانو کومې معاهدې کېږي د مو کلو سطح باندې
هغه واقعا د مو سیول انتظامیه کومه دی هغه واقعا ډېره دلچسپي ورکې خلي زه دا بالکل قابل تحسین دی د سیول انتظامیه د ډي سي او د ډي سي او د څوره کوششونه دي دا بهترین یو عمل دی لکه څنګه اوسه پورې مو د معاهدو پاسداري وکړه انشاءالله د دې بعد به هم د معاهدو کومه پاسداري دی دا به مجري ساتو تقریبا 3 زویا وشوې 4-5 زویا نورې کېږي انشاءالله هغه به ثمرات هم انشاءالله خلکو ته څرګند شي مو ته پکار دا دی چې یوه شرعي وظیفه مه دی څه معاهدو څه شی وکړو پاسداري وکړو او لکه څنګه مو اوسه پورې دوراندیشۍ سره قدم واخیستلو راتلوني وخت کې هم انشاءالله مو دوراندیشۍ سره قدم واخو مشکلات مو ډېر زیات ځانه څټه پرېښلي دي ختم کړي دي انشاءالله ان قریب د مڅوره سهولیاتي د الله رب العزت مدد سره هغه به انشاءالله د قوم ته څه شی کېږي ملویږي سوشل میډیا اخیری خبره کوم بس ته چونکې ګرمۍ ډېره د ټولو نه موافق غواړم سوشل میډیا والا څوره اکټیویسټ دي کسا سوشل میډیا باندې که ته غواړې د قوم یو خدمات وکې همیشه دپاره د محبت او د امن او د ورورولۍ پیغام ورکا چاهے هغه اهل سنت سره دی چاهے هغه خپلو منځو کې دی یاد ولره که ته دا وایې چېرې موږ یو پوسټ وکړو دې نه څه نه تا یو پوسټ که نفرت انګیز پوسټ دی چاهے مؤمنانو خپلو منځو کې دی چاهے هغه اهل سنتو خلاف دی یا یې هغوی کوي یقین وساته د کاس ټولو نه زیات د قوم څه شی دی دښمن دی څوره توهین کېږي بله ورځې کوم توهین په هغه کې شوی دی پاړه چمکني کې سرکار هغه باندې کوم رد عمل وکړو هغه واقعا قابل تحسین دی کسانی ونیولو و سرکار که اندیشون سره عمل کوي بیا به انشاءالله ای چوکا جرأت نه کوي او بر وقت کروایه سره به مسئله څه شی کېږي ختمیږي خو به هر کیف سوشل اکټیویسټ څوره دي زه تنه اپیل کوم چې تو شرعي وظیفه دارې څه خپلو منځو کې د محبت پیغام ورکا ټولې علاقې دپاره د محبت پیغام ورکا داسې یو پوسټ نه اجتناب وکړه چې هغه نه نفرت پیلو کېږي او هغه نه د دغې خاورې امن تبه کېږي انشاءالله امید دا دی چې ټوله پړه لیکه جوانان دي هغه به دغې خبرې باندې ډېر غور کوي او دا سوچ به کوي د دې بعد به داسې پوسټ نه کوي چې هغه نه نفرت بړاو کېږي هغه نه دغې خاورې امن تبه کېږي دوستانو عید ورځه دی پروردګار عالم دغه عظیمه ورځ مو ټولو تاسو ته مبارکه وګرځوي